نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدة پارا نمبر چی رکو نمبر چی آیت نمبر 35 خلاصه در رکو بس داغین لفظی ترجمه مخ کی رکو کی ناکار صفات بیان شیو او بیا د هغه صفات والا د پارا سزاګانو ذکر دلته هم ناکار صفات بیانیږي او بیا د هغې د پارا د سزا ذکر دی چې سزاګانې په دنیا کې او سپس د مرګ نه په آخرت کې طلب د وسیلې دی اهمیت د ایمان دی کوم سړی چې غلا وکړي د هغه دپاره به څه سزا وي تسلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني اسرائیلو ناکاره صفات بیان شوي دي چې دوی حق پټوي د الله په کتاب کې تحریف کوي الفاظ هم بدلی او معنی هم بدلی دروغ جوړي او دغه شانتي د خپل قوم دپاره او د خپلو مشرانو دپاره جاسوسي کوي حرام خوري منافقت اختیار کړی دی په شرک او کفر کې مبتلا دي حکم دی چې تاسو فیصله د حق او د انصاف کوئ د تورات شرافت عظمت او اهمیت بیان دی دغه معیار د حق او د عدل انصاف ول کتاب په دغه تورات به انبیو علماو او نیکانو خلقو فیصله کولی د تورات د حفاظت ذمہواری هغوی ته حواله شوې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی ډېر خوش قسمت مؤمنانو اتقوا الله یریږئ د الله نه وبتغوا او ولټوئ الیه الوسیلة هغه ته نږدېکت د وسیلې نه مراد دا یا یو ځای دی په جنت او یا مراد د دې نه حاجت دی او یا نږدېکت رب العالمین ته وجاهدوا جهاد وکړئ فی سبیله په لاره د الله کې الله به درته اجر او ثواب درکوي لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ کامیابی په دې کې ده چې د الله نه یریږئ جهاد کوئ الله ته نږدېکت ولټوئ اهمیت د ایمان بیان شوی دی او تخویب دی دپاره د هغې کسانو چې هغه په کفر او شرک کې مبتلا دي او په دې ورته مرګ راشي افسوس به کوي لیکن هیڅ نفع به ورته نه میلاوي ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی لو ان لهم کچرې شي د دوی دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ومثله او پشان د دغی او هم دومره معه د هغې سره نور هم شي لیفتدو دې دپاره چې ورکړي خپله فدیه به په هغې سره ټول ځمکه او کائنات ورکولو ته به تیار وي د څه دپاره چې د رب العالمین د عذاب نه بچ شي لیکن نه به قبلیږي د هغه نه به دې عذاب کم شي او نه به ورته د عذاب نه نجات میلاو شي من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل قبولا بنکړی شي منهم د دوی نه هیڅ قسم فدیه ولهم او د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دی دردناک دوی به دا غواړي چې موږ د اور د جهنم نه په څه طریقه باندې وځو لیکن د وتلو به هیڅ طریقه نه وي یریدون غواړي به دوی ان یخرجو چې راوځي من النار د اور نه د اور د دوزخ او جهنم نه هو وما هم نبوي دوی بخارجینا وتنکی منها د دینا دغه اور او جهنم ولهم او د دوی دپاره عذاب مقیم عذاب دی همیشه قایم پاتې کېدونکی یا رب العالمین موږ د عذابونو د تکلیفونو د مصیبتونو د پریشانو د جهنم نه محفوظ که رب العالمین بحساب و بکتاب جنت ته داخل د غل سزا بیاني والسارق او هغه سړی چې غلا وکړه والسارقة هغه ښځه چې غلا وکړي والسزا د دوی څه ده فقطعوا نو پرې کړئ ایدیهما لاسونه د دواړو جزاء بما دا سزا ده په وجې د هغه عمل کسبه چې کړی دی دواړو دا د غلا سزا شو نکالا من الله دا عبرتناک سزا ده د طرفو د الله نه دا سزا نشته دی ځکه هر کلي کې او په هر علاقه کې غلا دا عام شوی که چرته چاته شرعي سزا میلاو شوی د یو کس لاس کټ کړی شوی وی نو چرته به بیا چا غلا نه کولی والله عزیز الله ډیر زورور دی حکیم او حکمت ولدی ترغیب دی توبې فمن تاب څوک چې توبه وکړي من بعد ظلمه پس د ظلم خپلنا واصلح او عمل ښه کړي ولا اصلاح فإن
ان الله نبشك الله يتوب عليه توبه قبلوي ددا لا د خپل بنده سره ډېره مینه کوي محبت کوي ورس او قران کې بار بار توبه طرف ته ترغیب ده راشي معافي وغواړي الله غفور الرحیم ان الله بشک الله غفور الرحیم ډېر بخون کې ده ډېر مهربان ده الله د رحم نه فایده واخلي الم تعلم اين پوهیږي ته نه پوهه په دې خبره ان الله یقینا الله له دلردي ملک السماوات بادشاهی د اسمانونو والارض او د زمکی د عذاب ورکول اختیار او د معافی اختیار صرف یو الله سره يعذب هغه عذاب ورکوي من یشاء ذات چې وغواړي ويغفر او بخشش کوي معافی کوي لمن یشاء چا د پاره چې وغواړي خوښي شي والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې قادر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده تاسو مخه پکېږئ م پریشان کېږئ مغم جن کېږئ څنګه چې دوی د کفر په کارونو کې تیز دي منافقت کوي جاسوسي کوي دروغ جوړي تحریف کوي او د خواهشاتو فیصلې غواړي ذلت او رسوایی د دوی د پاره ده نه تاسو ته او نه دین ته کوم نقصان رسولی شي یا ایها الرسول ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا يحزنك الذين غمجن دي نکړي تعالی را هغه کسان یسارعون چې تیزی کوي فی الکفر وکارونو د کفر کې من الذين د هغه کسانو نه قالو چې وای آمنا ایمان راوړې دې من دین یو ډله مراد شو هغه ډله د منافقینو ده بافواههم بخلوخ پلو سرا کلمه وای خو ولم تؤمن قلوبهم او حال دا دې چې ایمان نه دی راوړی زړونو د دوی ایمان خودی ته ویل کېږي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب په جواب اقرار کوي او د زړه نه به تصدیق کوي دویمه ډله بیاني ومن الذین د هغې کسانو نه هادو چې یهودیان دي سماعون للکذب ډېر اورېدونکي دي د پاره د دروغو د جوړولو دروغ جوړي یو ناکاره صفت سماعون ښه اورېدونکي دي لقوم د قوم او د خلق آخرین نورو د پاره لم یأتوکا چې ندي راغلي هغوی تا د هغوی د پاره جاسوسي کوي دویم ناکاره صفت دریم یحرفون الکلمه بدلوي هغوی کلام من بعد مواضعه پس دا ثابت کېدو د هغې په خپلو ځایونو کې د خپلو ځایونو نه بدلوي تحریف لفظي معنوي دواړه کوي او د خواهش فیصلې غواړي یقولون وایي هغوی ان اوتیتم کچرې درکړي تاسو ته هذا دا خبره دا حکم دا فیصله فخذوه نو قبلوي دا وان لم تؤتوه او کچرې در نکړي تاسو ته دا فاحذروا نو ځان ترې وساتئ ځان ته بچ کوئ مئ منئ واورئ ومن يرد الله او هغه څوک چې وغواړي الله فتنته فتنه کې غورځول د هغه گمراهي د هغه په سبب د ناکاره عملونو د هغه فلن تملك له نو هیڅ کله وس نه لري ته د هغه د بچ کولو من الله شیئا د عذاب د الله نه ضربر اولئک الذین هم دغه هغه خلق دی لم يرد الله چې نغواړي الله ان يطهر قلوبهم پاکړي زړونه د دوی داسې ناکاره خلکو د پاره لهم دوی لرا فی الدنیا په دنیا کې خزي شرمندګي دا رسوایی دا ذلت ده ولهم او دوی لرا فی الاخرته په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دې ډېر لوی اے رب موږ ټول محفوظ او دغه ناکاره صفاتونه هم سماعون خ اوریدونکي دي خ قبلونکي دي للکذب دروغ لرا دروغ جوړي دروغ اوري دروغ مني او بل ناکاره صفت اکالون للسحت ډېر خوړونکي دي حرام لرا رشوتونه اخلي خوري
فإن جاءوك نو کچری دوی راشی تاتا د پاره د فیصله فحکم نو فیصله وکړه بینهم پمن د دوی کې په حق سره او اعرض عنهم یا مخ واړه د دوینا ځکه دوی سره کتاب شته دی تورات او تورات کې حق فیصله لیکلي وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ کچری مخ واړوي ته د دوینا انکار ته وکړي چې نکوم ترته فیصله فلن يضروك شيئا نو هیڅ کله نقصان نشي رسولی دوی تا ته څه شي هم نفع نقصان والا ذات هغه د الله وان حکمت او کچری فیصله کوي ته فحکم نو فیصله وکړه بینهم پمن د دوی کې بالقسط په انصاف سره الله د داسې کسانو سره مینه کوي محبت ان الله بشک الله يحب المقسطين مینه کوي محبت کوي د انصاف کوونکو سره چې څوک غواړي الله دې زما سره مینه وکړي او محبت وکړي په هر معامله کې دی عدل انصاف دا عدل انصاف هر څوک کولی شي او حکم هر چاته دی او هر چاله پکار دی چې عدل او انصاف وکړي چې د هغه فضایل مستحق جوړ شي کاغه د کور مشر دی کاغه د محلي مشر دی کاغه د علاقې مشر دی کاغه د یو محکمې یو ادارې مشر دی کاغه د ملکی سطح باندې مشر دی عدل او انصاف دی وکړي کدا غواړي چې الله زما سره مینه او محبت وکړي وکيف او څنګه به يحكمونك دوی فیصله کوي پتا باندې تا ته فیصله راوړي تا فیصله کوونکې جوړي وعندهم التورات د دوی سره تورات دی عظمت اهمیت د تورات بیانې کتاب د الله دی فيها حكم الله په هغې کې فیصله د الله ده ثم بیا يتولون مخ اړوي دوی من بعد ذلك پس د دینا وما اولئک او ندی دغه خلق بالمؤمنین مؤمنان نمنی دوی نه د تورات فیصله منی نه ستا فیصله منی نه د قرآن فیصله منی یو خواهش فیصله پسې ګرځي